أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتني إنك العليم الحكيم ثم بیا قصد سخت شل قلوبكم زړونه ستاسو من بعد ذلك رستو د دینا یعنی رستو د دې مقتول د ژوند کېدونه او د مقتول د ژوند کېدو سره سره چې کوم معجزات حضرت موسی علیه السلام بنی اسرائیل لیدلو نو د ټول ته په اشاره ده چې د ټول خبرو نو رستو ستاسو زړونه کلک شو سخت شو اصل کې دی د الله رب العزت ډیر لوی نظر شکم دی لیدلو بنی اسرائیل یعنی د الله سره دوی خبرې مکړې وي الله ورته خپل فرمایلی شي تورات زما کتاب دی دا 19 په دې باندې عمل کول شروع کړي دغه رنګ من او سلوا دا وت الله رب العزت ورکول دغه رنګ د غټینا د حضرت موسی علیه السلام په اثار پر خودلو سره په همسارا پر خودلو سره په لخت را پر خودلو سره دولس چینی جاری کېدل نو دا څومره کارونه جو دا ټول حرق عادت کارونه یعنی د عادت خلاف کارونه حرق عادت چې د عادت خلاف وي او دغه رنګي کم او یا کسان چې د حضرت موسی علیه السلام سره کوه تور ته لاړل او دوی د الله رب دین حضرت موسی علیه السلام نه دا مطالبه وکړه چې تر هغه پورې مونږ ایمان نه وروړو تر هغه پورې مونږ د تورات نه منو چې دا د الله کتاب دی تر څو چې مونږ الله په خپل باندې لیدلی نه وي نو الله په دې خبره باندې غوسه شو او دا اویا کسان چې څومره وو دا اویا واړه مړ کړل نو بیا حضرت موسی علیه السلام سوال وکړ الله پاکه د خلکو کې بزره سواکېګم دا خلک پوښي دا تا وجلی دي نو الله پاکه مهرباني وکړه رحم وکړه ما باندې دا اویا واړه کسان ژوند دي کا نو الله پاک دغه اویا واړه کسان د مر نفس دوباره ژوند کړل نو د مر نفس یو سیس دوباره ژوند کېدل د هم حرق عادت دي عام طور مړي د نه ژوند کېږي د الله عادت تا دي چې عام طور مړي نه ژوند کېږي هو کله کله الله رب العزت د معجزې د کرامت په تور باندې مړي ژوند کېږي لکه حضرت عزیر علیه السلام او دغه رنګ چې کوم دي اصحاب کهف د 309 کال پس الله پاک ژوند کړی دي نو الله وی چې کولې شمه خو عادت مې نه دي نو الله رب العزت د عادت خلاف کارونه د بنی اسرائیل ته ډیر زیات چې کوم دي خود دي نو دغه او یا کسان مړکل الله پاک او د مر نفس الله پاک جل جلاله دوباره ژوند کړل نو دا یو عجیب کار دی ولیدو دغه رنګ الله رب العزت دې سره خبرې وکړلې په خپل او الله فرمایل چې دا کتاب کم تورات چې تاسو ته ملاویږي نو دا زما د طرف نه زما کتاب دی چې په خپل پیغمبر حضرت موسی علیه السلام باندې نازل نو دا چې کوم دی یو ناشنا خبره وا دغه رنګ بیا د غوا دا کیسه چې کوم وا چې سلويخ کاله مړې پروتو د مړې نه بوی کړي دي نسخه شوی دی نه خراب شوی دی عام طور مړې د زیات نه زیات سلويخ ورځې پورې 200 ورځې پورې دینه پس بیا دې چې کوم دی وډزيږي ختم شي نو دې سلويخ کاله د مړې پروتو د مړې نه خرابېدو نو سلويخ کاله مړې دا په خپل حال پاتې کېدل د ځان له یو ناشنا کارو د بنی اسرائیل ولیدو دغه رنګ د غوا زیات نه زیات عمر 10 کاله 12 کاله 15 کاله وي ځکه چې غوا او میخه دا چې د 2 کاله پوره شي او په 3 کال کې قدم کیدي نو په دې باندې قرباني کیږي مطلب دا چې دا بلوغ ته رسیدلی ګډه او بیزا دا چې کله کال یې پوره شرومبه او 2م کال کې قدم کې خور نو په دې باندې بیا قرباني کیږي البته ګډ کې دا مسله ده چې ګډ د شپږو میاشتو وي خو دې چې د کال په ګډانو کې ودرې نو دې دغه برابر ښکاری جسامت مضبوطی خپل وجودي غټي نو کو دا د شپږو میاشتو په دې باندې بیا قرباني کیږي نو عام طور ګډو بیزه دا چې کوم دې یو کال پوره شي او 2م کال کې یو ورځ شي نو دا بالغ شي په دې باندې قرباني کیږي او غوا میخه دا چې کله د دې 2 کال پوره شي او په 3م کال کې قدم کیږي نو دا چې کوم دې بالغيږي او دا بیا د قربانۍ قابل
لکه اوس مثال په تور د پروس کال د لوی اختر نه یو ورځ مخکې چې کوم دی بیزه لنګه شو غوا لنګه شو بیزه لنګه شوله نو را روان کال له قرباني کیږي دغه رنګې پروس کال نه ابل کال غوا یا میخه لنګه شو د اختر نه یو ورځ مخکې د غټ اختر نه نو را روان یو کال چې کوم دی پوره شو او دویم کال چې کله اختر راځي نو په اختر کې به دې باندې قرباني کیږي نو د غوا دا خو په دوو کالو کې بالغېږي نو جو 15 کاله عمر یې واچوه 10 کاله یې واچوه جو 20 کاله یې واچوه نو 40 کاله دغه غوا چې کومه د حضرت موسی علیه السلام بني اسرائیل کومه غوا لاله الله ته کوم صفات خولي وو دا غالک سره بیګا هغه واقعیا کې تیر شوي هغه کس چې کوم دی د الله پاک ډېر تابعدارو نو دغه زوی و او زوی دپاره هغه غوا چې کوم دی په میراث کې پرېښې وه ځنګل کې الله ته حواله کړې وه نو د غوا زیات نه زیات عمر 15 کالو پورې نو دغه غوا الله ځوان هم ساتلی وه او 40 کاله مړې پروت و او دا د دې مړي نه مخکې ځکه چې کله هغه فرشتې ورته په بازار کې ووې چې دا غوا مه خرڅوه په بني اسرائیلو کې به یو مړي کېږي او د هغې مړي د هغې مقتول قاتل به نه معلومیږي نو د هغې مقتول د قاتل د معلومولو دپاره به الله حکم کړي بني اسرائیلو ته چې داسې قسمه غوا لاله کړي نو دا غوا به ستا نه الي نو په هغه وخت کې دا غوا لا ژوندی وه مړې لا نه و شوې نو چې مړې وشو نو مړې 40 کاله پروت نو دا لا مړې نه و شوې دا غوا ژوندی و د دې ډېر وخت چې کوم دی شوی د دې غوا نو الله دا دوره وخت دا غوا چې کومه وه نو دا الله ځوانه ساتلې وه نو دا دوره وه غوا ځوانه ساتل بوډۍ شوې هم نه قرآن کې الله پاک وایي لا دا چې کوم دی نه ځوانه ده نه چې کوم دی بوډۍ ده بلکې نه وړه ده نه زړه ده یعنې نه وړه ده نابالغه ده او نه بوډۍ ده بلکې ځوانه غوا ده د دې په من منځ کې ده نو 40 کالو پورې غوا ځوانه ساتل دا ځان له یو عجیبه کار یو ناشنا کار دا هم بني اسرائیل ولیدو بیا د غوا یو جز راغستل په مړي باندې وخل مړي را پاسېدل مړي خبرې کول دا ځان له یو عجیبه کارو نو دا ټول کارونه بني اسرائیل ولیدل نو په کار دا وه چې د دې زړونه نرم شوي وي او د دې په زړونو کې د الله خشیت د الله محبت او د الله یره پیدا شوي وي نو په ځای د الله په د دې په زړونو کې په ځای د الله د یرې د الله چې دې د الله نه یریدلې وي نو د دې زړونه به نرم شي او چې کله زړه نرم شي نو بیا ترې اوښکې هم راوځي د سترګو نه انسان ته بیا ژړا هم ورځي ځکه څو خبرې د بدبختۍ نښې دي یو هغه زړه چې هغه سخت وي هغه سترګې چې هغه د هغې نه اوښکه نه راوځي چې کله زړه سخت وي نو بیا د سترګو نه اوښکې نه راوځي او حدیث کې راځي چې په څو قسمو سترګو باندې د جهنم اور حرام دي یو هغه سترګه چې هغه د الله د یری یا د الله د محبت ته وجې نه هغه چې کوم دی جړېدلي او دا کس چې کوم دی دا سترګه د دې اور ته داخلېدل جهنم ته داخلېدل داسې ناممکن دي چې سړی د غوا د میخې د تینه پی ولشي او دا پی پکې واپس ورننباسي په دې تیکې نو څنګه چې دا لشلې شوې پی واپس په تیکې نشي ننوتې او په تیکې واپس ننوتل ناممکن دي نو دقه شان د دې کس جهنم ته چې کوم دی تلل ناممکن دي چې کوم سړی د الله د یرې وجاړي یا د الله د محبت د سترګو نه اوښکه لړی شي چې د مټ ته سر برابر اوښکه د سترګې نه د الله د یرې نه لړله نو د جهنم اور په الله مړ کړي نو په کار خدا و دلته کې چې بني اسرائیلو د الله د دومره ناشنا ناشنا نظارات ولیدل نو په کار خدا و چې د دې زړونه نرم شوي وي نو په ځای د دې د زړونو د نرمېدلو د دې زړونه نور هم سخت شول او نور هم چې کوم دی خرابې په دې کې پیدا شوې نو هغه دلته کې الله پاک ذکر کوي چې الله پاک فرمایي چې په کار دي چې دې زړونه نرم شوي وي نو د دې د زړونه د ګټې په شان دي سخت شول بلکې د ګټې نه سیوا سخت شول ځکه د ګټو کې 3 قسمه ګټې دي یوه هغه ګټه ده چې د هغې نه نهرونه راوتي وي نهرونه او هغه چې کوم دی جاري شوي وي هغه بهیږي او داسې به تاسو هم لیدلي مونږ هم ډېرې لیدلي دي چې د ګټې نه الله چې کوم دی اوبه چې کوم دی رابهیږي د ګټې نه او د هغې نه غون نیر چې کوم دی جاري شي د دغه کې کته دی څه ورته وایي دا هغه چیني چې دي کته کاریزو ته سړی ځي ته یقین وکړه دومره غونډه کې خټ دی او دا خټ نه زه ګیر چاپېره ګرځېدلی یم د هغه خټ نه چې کوم دی اوبه راوځي د یو ځای نه سورې شوی دی د هغې نه اوبه راوځي د بل ځای نه سورې شوی دی اوبه راوځي تاسو په خپله تلي یې کته لیدلي خو به وي دا لږ غونډه کې ځای نه چې کوم دی هغه ټولې اوبه چې کوم دی جاري شوي دي روانې دي او لوی خول ته جوړ شوي نو ګټو کې بعضې ګټې هغې چې هغې نه الله نهرونه جاري کړي وي او که نورې وي او که نه وي نو د موسی علیه السلام دا ګټې نه خو الله پاک 12 چینې جاري کړې وي نو دا یو قسم ګټه ټول نه اعلی قسمه ګټه ده دویمه هغه ګټه چې هغې کې لږې غونډه کې اوبه وي ډېر چینې ته یې جاري شوي خو لږې غوندې اوبه په دې ګټه کې وي نو دا ورپسې مرتبې والا ګټه ده او درېیمه ګټه هغه ده چې د هغې نه نهرونه هم نه جاري شوي
او دنه پکې هم وبني خو هغه د الله د یری نه راغلي. نو دا درې قسمه ګټې، دا ډومبه ګټه چې کوم دا هم د الله د یری جاړي نهرونه د جاری شي. دا دویمه ګټه چې کوم دی کې چې وبي دا هم د الله رب العزت د یری بده کې وبي. ځکه څنګه چې انسان او یریږي یا چې کوم دی ته د تکلیف ورسېږي د سترګو اوخ کې را روان شي، نو د کرنګ دا ګټې د الله د یری نه دین نهرونه جاری شي، دا دین اوخ کې بهي. او دویمه ګټه هغه چې پای کې لګي غونډه کې وبوي، او دریمه ګټه هغه چې پای کې وبم نه وي نهرونه دیم نه جاری شي، خو د الله د یری نه راغلي دا ګټه. نو قران مجید کې الله دا درې واړه قسمه ګټه ذکر کوي چې بعضو نهرونه جاری شي دي او بعضو کې لګي غونډه کې وبدي د الله د یری چودلی کې وبي، او بعضی هغه ګټه د شغې کې وبم نه وي نهرونه دیم نه جاری شي، خو د الله د یری نه راغلي راورغړي د الله رب العزت تیارې نه. نو دا يهود چې نو دي د ګټې نوم سختو دي چې کوم دینه د الله د یری نه راورغختو نه چې کوم دینه د الله د یری نه د یری نه چې کوم دینه سترګو اوخ کې لاړې نه لګي اوخ کې لاړې نه ډېر اوخ کې لاړې. نو دی کې الله رب العزت دا ذکر کوي چې د يهودو د زړونه د ګټو نوم سیوا چې کوم دي سخت شو. نو دی کې دا ذکر کوي دا هر څه شریدي نه الله پاک په کار چې د زړه نرم شي. ثم قصد بیا سخت شل قلوبکم زړونه ستاسو من بعد ذالک رستو د دینه، یعنی رستو د دې مقتول د ژوند کېدلونه او د دې مقتول د ژوند کېدلو سره نور چې څومره نظر دی لیدلیو دا ټول د دینه مراد کېدي شي. من بعد ذالک رستو د دینه، رستو چې د څومره واقعیت مخه تیر شوی دي رستو د دې خبرونه. ثم قصد بیا سخت شل قلوبکم زړونه ستاسو من بعد ذالک رستو د دینه فهیا کالحجاره پس ها پشان د ګټې دي او اشد قسوه یا سخت د ګټنه. وان من الحجاره او بشک بعض د ګټونه هغه دي لما يتفجر چې را بهيږي منه الانهار د هغه نه نهرونه. وان منها لما يشقق او بعض د ګټونه هغه دي چې اوچوي فيخرج پس راوزي منه الماء د هغه نه اوبو. وان منها بعض د هغه نه وان منها لما يهبط وان منها او بعض د دې ګټونه ها ضمیر چې کوم دی دا چې کوم دی د ګټو طرف ته حجاره طرف ته چې کوم دی راجع دی. وان منها لما يهبط او بعض د ګټونه هغه دي چې را اورغړي يهبط را اورغړي من خشيه الله د الله د ويرنا. وما الله ندي الله تعالی بغافل بخبره عما ده هغه سنا تعملون چې تاسو کوي څومره خرافات چې تاسو کوي نو په دې ټولو باندې الله خبر دی او الله تاسو د زړونو هغه حال معلوم دی په دې هر څه باندې الله خبر دی. ثم قصد بیا سخت شل قلوبکم زړونه تاسو من بعد ذالک رستو د دینه، یعنی رستو د ټولو واقعاتونه. فهي کالحجاره پس پشان د ګټې دي، فهي کالحجاره هغه پشان یعنی د زړونو پشان د ګټې دي. او اشد قسوه یا سخت د ګټنه یا د ګټنه سختی او اشد قسوه یا زیات دي د دین یا زیات سختی د دینه یعنی د دې ګټونه. وان من الحجاره او بعض د ګټونه هغه دي لما يتفجر چې را بهيږي منه الانهار د هغه نه نهرونه، منه د هغه نه الانهار نهرونه. وان منها او بعض د دینه هغه دي ها ضمیر د ګټه طرف ته راجع دي د دینه هغه دي، نو د دینه مطلب څه د ګټونه هغه دي. وان منها او بعض د ګټونه هغه دي لما يشقق چې اوچوي فيخرج پس راوزي منه الماء د دینه اوبو د یوې قسمه ګټه نه نهرونه راوزي او دا بل ګټه د الله د یری نه اوچوي دا غینه چې کوم دی او براوزي. وان منها او بعض د ګټونه هغه دي لما يهبط چې را اورغړي من خشيه الله د الله د يرنا. وما الله ندي الله تعالی بغافل بخبر عما ده سنا تعملون چې تاسو کوي. ثم قصد بیا سخت شل قلوبکم زړونه تاسو من بعد ذلك ورستو د دینه. فهي كالحجاره پس هغه پشان د ګټې دي او اشد قسوه یا سخت د دینه. وان من الحجاره او بعض د ګټونه هغه دي لما يتفجر چې را بهيږي منه الانهار د هغه نه نهرونه. وان منها او بعض د ګټونه هغه دي لما يشقق چې اوچوي فيخرج پس راوزي منه الماء د هغه نه اوبو. وان منها او بعض د ګټونه هغه دي لما يهبط چې را اورغړي من خشيه الله د الله د ويرنا. وما الله ندي الله تعالی بغافل بخبر عما ده سنا تعملون چې تاسو کوي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين.
الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إله العالمين تزمون رازش خدای زمون به واړه ټول ګناهونه معاف کړه. الله څومره ملګری چې راځي إله العالمین دې ټول ته سره زمونږ الله د قرآن پوهه د قرآن فهم ورک. الله مونږ ټول په قرآن باندې پوهه کړه. الله مونږ ټول ته په قرآن باندې د عمل کولو توفیق او طاقت راکړه. إله العالمین زموږ څومره مردگان وفات شوي دي ټول ته کامل مغفرت نصیب کړه. خصوصا زما د تر چې کوم وفات شوی دی إله العالمین د قرآن مجید د ثوابونه هغوی ته ور ورسوه. جمله مسلمانان څومره چې د حضرت آدم علیه السلام نه تر ننه پورې څومره مسلمانان وفات شوي دي ټولو د دې ثوابونه ور ورسوه. الله د ټولو مسلمانانو کامل مغفرت نصیب کړه. الله چاته مغفرت نصیب کړي درجات یې بلند کړه. إله العالمین زموږ د ټولو نه راضي شه. موږ سره د رحم او د کرم او د احسان معامله وفرمایه. الله خاتمه زموږ د ټولو بالخیر او بالایمان کا. وقت زن قدم د زړه په سید اکثر په جبه زموږ دا کلمه چالو کلا اله الا الله محمد رسول